سوال آیا خسر حق لري چې د زوم څخه د واده په وخت کې د مهر څخه علاوه نورې پیسې د میلمستیا او د ډوډۍ دپاره واخلي؟ بالکل یې نه لري. دا زموږ په وطنو کې رواج دی، دا ناروا عمل دی او رد المحتار نوشته کړي دي چې دا په سحت کې راځي. سحت دی، رشوت دی، ناروا دی. دا بعضې خلک دا عادت لري چې کله د واده وخت سي بس بیا زوم ته وایي چې مثلا 50,000 راوړه یا لک راوړه، موږ دلته میلمنو ته ډوډۍ کوو او پلان کوو او پلان کوو. دا نه ده جایز. خاوند ښځه پر خاوند باندې د مهر حق لري چې کله مهر ادا کړي تر مهر وروسته بیا پر خسر باندې، پر خواښې باندې، پر دوی باندې لازمه ده چې واده په لاس ورکړي. که هغه پر دې باندې ولیمه جوړول هغه د زوم کار دی. دا چې دوی وایي دومره پیسې به راکوي بیا واده په لاس در کوم کنې نه در کوم، دا عمل ناروا ناجایز دی، دا ظلم دی. په هر اندازه باندې چې نکاح مشکله سي په هغه اندازه باندې به د زنا دروازه خلاصېږي. په هر اندازه باندې چې نکاح اسانه سي په هغه اندازه باندې به د زنا مخه بندېږي. لہذا نکاح یې اسانه کوي. دا چې خلک د مهر څخه علاوه د خاوند څخه پیسې غواړي، یا د بعضې خلکو بیا رواج کړي دي چې د خوښي نه وي د ښځې خور دا بیا ځان ته جلا پیسې غواړي، بلې جلا غواړي. دا ټوله ترتیب چې دی دا په ظلم کې راځي، ناجایز دی. دا